کوواټ علاقه کې د ټیک ټاک د وجې نه یو غټ افسوسناک واقعیت مخې ته راغلي دي. عزتمنو، په کوواټ کې یو اور ظالم رالګېدلی دی او بل اور یې په ټیک ټاک باندې وژلی دی. اخر ولې؟ راځئ مینوالو، تاسو مثال په دغه ویډیو کې کتلی شئ چې دا داسې واقع وځي. د دې ویډیو نه مخکې اول زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. هره ورځ دغه شانتې عزتمنو بې ګناه خلک وژلي کېږي چې نن څنګه یو ځل بیا په کوواټ علاقه کې ډېره افسوسناکه واقعه چې یو کشمشری اور رالګېدلی دی. کشري ورور ته عزتمنو ټیک ټاک سازۍ چې دا اخر عزتمنو یوه وسله یې راغستې ده، په دغه وسله باندې عزتمنو په خپل ورور باندې یعنې ډز کوي. په دې مشري ورور ته د دې خبرې علم نشته چې په دې وسله کې یوه دانه پاس ورختلې ده او که زه چېرته په دې باندې زور وکړم نو دا به ډز کړي او زما دا کشری ورور به د دې دنیا نه فاني لاړ شي. په عزتمن که چېرته دغه ورور ته د دې خبرې علم وي نو ده به هېڅکله داسې حرکت نه وی کړی، خو دا که پرې څومره مشهور کېدی او څومره پرې مخکې پرې تلو خو ده به هېڅکله داسې څه حرکت نه وی کړی. ځکه عزتمنو چې خلکو ورپسې قسما قسم ډرامې سازي کړي دي چې څوک د حقیقت نه نه خبر نو هغه هم دغه شانته ډرامې سازي او په ځان مخکې کوي په دغه طریقه باندې. په عزتمنو چې موږ کله چې د حقیقت نه خبر شو نو موږ چې خپلو مینوالو ته حقیقت مخې ته کېږدو او ورته ووایو چې دا غریب یې بې ګناه وژلی دی او په ناخطا کې ترېنه لګېدلی دی. ځکه عزتمنو چې دوی ټیک ټاک سازو چې دغه د وسلې نمایش یې پکې کولو، دغه د وسلې د نمایش په ټیم کې عزتمنو دغه ټیم کې دغه وسله کې ګولۍ وه، دغه ګولۍ به ډز شوې ده او دغه کشری ورور ته یې لګېدلی دی او بیا زیر علاج په هسپتال کې پروت خو هغه نه په لاره کې ساه اوتې وه. الله تعالی دې نو مسلمان د داسې حادثې نه وساتي. زموږ د سره نن ورځې معلومات د دې ځای پورې که نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل ته سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.